رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی په ځنګل کې روان و نو د په د وریځو د اواز واورېدو چې لاړ شو د پلانکي کس په باغ باندې راوورېږه. د چې کله د وریځو نه د اواز واورېدو نو ډېر زیات حیران شو. هغه وریځې پسې شاته روان و چې کله وریځ هغه سړي هغه باغ ته ور ورسېده نو په هغې باندې دی ګوري چې باران کېدو په هغه باغ باندې. دی ډېر زیات حیران شو چې کله باغ ته ور نږدې شو نو ګوري چې یو کس دی هغه سره بیلچه ورسره ده او باغ اوبه کوي. نو زه د هغه کس نه تپوس وکړو چې ستا څه نوم دی؟ نو هغه ورته هماغه نوم وویلو کوم چې ده د وریځې نه اورېدلی و. نو دی ډېر زیات په تعجب کې شو او ده ته وویل چې ستا څه عمل دی چې د هغې په وجه باندې صرف ستا په باغ باندې باران کېږي؟ نو هغې ورته ویل چې اصل کې زما دا باغ چې دی دا چې کله د دې دا میوه پخه شي نو زه دا 3 حصې باندې تقسیم کړم. یو حصه چې دا په خپلو اهل و عیال باندې خرج کوم او دویمه حصه چې دی دا واپس په دې باغ باندې لګوم او دریمه حصه چې دا زه د الله تعالی په لار کې صدقه کوم. نو په دې وجه باندې الله رب العزت زما د دې باغو حفاظت کوي، د دې دا میوې چې دا مله یو په 2 چنده باندې راکوي. نن سبا موږ تاسو وګورو زمونږ پاخه فصلونه چې دی دا په دې باندې ګډۍ راشي یا په باران وشي تباه شي. دا څه وجه ده؟ نن سبا زمونږ په خلکو کې ډېر زیاتو د زکات ورکولو ډېر زیات قلت دی. اکثر کسان د دوی ښه فصلونه وشي دي زکات نه ورکوي. نو زکات نه ورکولو زکات دا خو یو فرضي څیز دی او د دې په نه ورکولو باندې الله رب العزت انسان ته ډېر سخت عذاب ورکوي او ډېر غټ وعید راغلی دی چې کوم کسان د خپلو مالونو زکات نه ورکوي.